عن اليونانية إلى العربية. واستاذ داوود د محمد رشید په دور کې په اول ځل باندې د یوناني ژبې نه فلسفه عربي ژبه ته منتقل شو. محمد رشید د هارون رشید زوی خلیفۃ المسلمین او علم دوست سره قدرت پکېو اعلاش معتدلی شو او خاص کر د مسلې د خلق قرآن د ټول نغټ علم بردار دی د معتدله د طرف دا هغه چې امام احمد ته باول ځل په بیړو کې بجیر کې من کړو او دا نه پس بیا واثق بالله را ازل مش بیا معتصم بالله راوي معتصم بالله دا غره برافور او ماډل شخصیت محمد رشید په کوم ځای قدمه خو باغ قدم کې نه د خلق قرآن د مسلې رقم قائم بلکې ازوبو د بنورم سیوا شو ضرورت د باری تعالی انکار معتصم بالله کړ او امام احمد ته د کوړې نه معتصم بالله ور کړ او د معتصم بالله نه پس بیا په ګرته باندې متوکل بالله کېنا متوکل بالله چې نه هغه مقام قبل درې مړ بادشاہ مخالف او د معتدله صح مخالف دا په دور کې معتدله راټینګ کړل چې پر د کډوانو په شان راټینګولو ختمول امام احمد ابن پابندې لري کوي هغه له هغه درجه ورک متوکل بالله په عملنامه کې د ټول نصب کاردار نور هم د سړي زمينو ځکه هغه کې د نصب عقیده وا ناسبیو د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ او زم الله صح مخالف دې د ناسبی فرقه وي نو دا مسلې چې عالم اسلام کې روچته شو د خلق قرآن دا څه کوي دا دې په وجه چې محمد رشید یو اداره قائمه کړې و دار ترجمه او باقي کې ماهر کسان کېنوري دا کارن چې عیسائی کېنوري امین بن اسحاق دا بلا بشید فلسفه مغټ ماهرو او د یوناني ژبې او دا رابم د دړادړ د یونانیانو کتابونو عربی ته منتقل او بل د حضرت معاویه سے ورسېو خالد بن یزید بن معاویه هغه په دې کې خمایر خو بولاو نو هغه د فلسفې د علوم چې ټول منتقل او دا مې په وجه باندې د غندګۍ د فلسفو چې دی معتدل خپل ډېر وخت ورته د اهل سنت متکلمین سره په دې مناظره کوي اهل سنت متکلمین سره وشي د دې خلکو رد په دې طریقې سره پکار دي په منځ ترڅو پر دې په منځ ذکر نو دی باندې زموږ وار کارګر نه دی ا د منطقي سره د فلسفي دي چې خبر هم نه مانی یې متکبر نو مستعمل جاته کې طالب تکمیل قاضي مبارک دا کتابونه نه مټوپه غدي کې خو د پکول داس چارته مولوی صاحب دا ټوپه درګو چې تا کې دا کنه دوه نه راځي ته کې سړی دا معنی درخته کړی دا قاضي مبارک دا قاضي راځي کړی ما نه راځي کړی قاضي کتاب داته چې تاکي منشره ولي ټوپه به دې درکوځي دا منځتي تل نه څه څه مونږ او پکا ودا چې دا انا مداخله کېږي نه او فلسفه نورم ګندو د زمون اکابر او اسلافو دا چې د مخکره مزامین کې دا خبرې نه لیکلي او تا ما مزامین کتلي تاسو مطالعه کوئ قسم ته پوهه یو امام غزالی سے وجیبه شخصیت امام غزالی رحمت الله علیه اول چې دی کتاب ورغو منطق باندې معیار المنطق فلسفه باندې بهترین کتاب تاسو منطقي کوي باقي باندې خپل څه کېنول
بیا ورپسې بل کتاب ولیکو د فلسفې په اصول مقاصد الفلاسفه او فلسفه پکې بهترین انداز سره بیان کړه خلک ته فلسفه ولا سره په فلسفه کوي غزالي یې یاره پکار او چې هغه باندې خپل فکر کې خو دا کنه بیا د هغه ګمراهو باندې راټول شو او کتاب یې ولیکو تحافت الفلاسفه فلسفه را پریوتل تحافت را پریوتل دمان فکرنا او په تحافت الفلاسفه کې شل مسلې بیان پاشنه مسلو کې په ولس مسلو کې دا فلسفه ګمراهي بیان کړي دي کې دي ګمراه دي او درې مسلې دا چې بده کې دي کوپر تر رسیدي یو کوپر فتوا کې فقها لګینو بالکل لګول شي یو دا چې فلسفه علم د باري تعالی په کلیات شته په جزئیات نشته کلیات شته او جزئیات باندې نشته او دویم دا چې حشر د اجسام سره دا نشته فلسفه قیامت نشته او دریم دا چې عالم چې دی قدیم بن نور دا مسله سره غږ کې راوړل وې دې درې مسله د وجه خودي کافرانه دا کتاب ولیکلو بیا د افلاطون د فلسفي علمبردار ابن رشد الحفيد مالکیو کې دوه ابن رشد دی یو ابن رشد الجد دی او هغه د مالکیو په فقه کتاب لیکل البيان والتحصيل شل جلد کې بهترین کتاب دی اسایم د اعلی کړو دا له سنو او د دې نواسیر ابن رشد الحفيد ان لري ګندګي لري هغه د افلاطون د دغه ښه فلسفي علمبردار په فلسفه مړو دا یې ګندګي بګراله او د الله پاک د جهاد او د مکان قائل د دې وجه د علماء چې مجسمه ساجي په هندستان کې د مولیا متاثر دي یو کتاب لیکل هغه کتاب ما سره شته دا غینو د مسالک الدلاله سنمه علامان والحفیظ دنیا ګنده مباحث ته بګی چې الله پاک لپاره جهاد ثابت دی مکان ثابت دی او دا هغه ابن رشد الحفيد دی چې یو بل کتاب لیکل دی بدايه المجتهد ونهايه المقتصد في فروع المالكيه ډېر ښه کتاب دی مذاهب اربعه بګی باندې ټول د خپل تفسیر بیان کړي فقه مقارن چې جدید اصطلاح کې څه دوی څه فقه مقارن نو هغه انداز باندې بدايه المجتهد ډېر ښه کتاب او دا ابن رشد الحفيد لیکل خو دا په عقیده کې دا حال او سره په هندستان کې مولانا شبلی نعمانی څخه د نسخ متاثر شبلی نعمانی څخه کتاب لیکل دی دا غینوم د کلام او علم کلام اردو کې پیسې او کلام شرمول دی ها په دغه کتاب الکه تاسو ته کار دی کلام علم کلام سره مانه څه کې چې می کلام د داخل کې ستا حیثیت د اوچت دی الله دې غریب رحمت ته خدای دې ستاسو قبر په کروڑو رحمتونو ووري او موږ تاسو په کلام کې اتباع نه کوو چې دغه ابن رشد الحفيد اقوال راخله تر دې پورې چې ابن رشد الحفيد د قلم د عالم قائل نه هم دا قول شبلی نعمانی څخه په عقیده او علم کلام کې کړی کلام او علم کلام د عالم د قلم قول کړی او دا بیانې د فلسفه قول نو موږ د منطق قائل خو په دې معنی نه قائل چې دغه ګندګي امراوه مو خدای دا خبرې ټول ما کړې ورامو جبرما چې کتاب باندې ما مقدمه لیکلې دا څه کتل ها څنګه تل دشتا راځه دې ته وې بیا دا څه چې دا ابن رشد الحفيد را پاتې د بل کتاب لیکو په امام غزالی راځي دا غینو مې خو د تحافت څه یعنی تحافت الفلاسفه کتاب را غرضول نه خو بیا منشو یا مغداري بیا د دې دوه په مس کې ډیرو مليانو مقارنه کړي یو بهترینه مقارنه په کتاب الذخیره په نوم سره علامه توسی څخه کړی راته مثال یو عالم دا کتاب په تلاش کې ان شاء الله د ورسټ مې ماته حاصل شي حیدرآباد د کنه تقریبا 1936 کې په 35 کې شاید بیا نشته نه یاد دی د مقارنه کړي دا ثابت کړي چې امام غزالی څخه دلایل زیات وزنی په نسبت ابن رشد باندې او دیم د دې په ماس کې مقارنه وکړه علامه عبدالحکیم سیالکوټی صاحب دا کتاب نوم دی الدرة الثمینه الدرة الثمینه یا دویم نوم دی الرساله الخاقانیه دا رساله ما سره شته د دې مخطوط ما سره شته یو کس په کار کړی نو مې راځي کې ترجمه کړل هغه تحقیق ما سره شته
د سیالکوټي سردار نادر رساله او په دې وته د شاهجهان بادشاہ د طرف نه غټ انعام هم ملو شو. نو بیا په دې کې علامه سیالکوټي چې د امام غزالی رحمه الله شری فوقیت بیان کړی دا ټول خبره معلومه کړي چیرې ولا دې تاسو هم خام چو यही वजह है कि उलमा इस्लाम और मुतकल्लिमीन ने इन उलूम को सीख कर इनको इस्लाम के दिफा के लिए इस्तेमाल किया। इल्म कलाम की किसी भी किताब को उठाइए तो फलसफा मंतिक के सैकड़ों इस्तिलाहात मौजूद पाएंगे। और जब इस्लाम हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह में अयारुल मंतिक और मकासिद और फलसफा जैसी किताबें लिखकर फलसफा यूनान पर अपना सिक्का जमा गई। ठीक शुगर फिर आखिर में जाकर फलसफा की गुमराहियों को तश्त असबाम करने के लिए तहाफुल फलसफा लिख दी, जिसमें फलसफा की 20 मसाइल से बहस की। 17 मसाइल में फलसफा यूनान को गुमराह और 3 मसाइल में जिनमें मसले हशर अफ्तार, मसले इल्मी बारी ताला कुलियात और जुज़ियात और मसले क़िल्म आलिम शामिल है। इनकी तकफीर की गरज ये कि बातिल के ऊपर मजबूत वार के लिए इनकी उलूम को सीखना जरूरी है। बल्कि मुतकल्लिमीन की अक्सरियत के एक बयन दलील ये है कि यूनान ही के फलसफा को इस्लाम के जरिए मुसलमान करके मजहब और मिल्लत की दिफा के लिए इस्तेमाल किया। दानी फलसफे लफनामक इस्लाम दा मानी के इमाम गजाली के तहाफुज़ फलसफा की बात अगर से दुरुस्त अल-हफीज़ जो दरअसल अफलातून की नजरियात का लंबरदार था ने इमाम गजाली के रद में तहाफ़त लिखी, लेकिन मुदक्किकीन पर वाज़ेह है, मुदक्किकीन याद कर लिखा विफाकिया में याद कर मुदक्किकीन पर वाज़ेह है कि वो अपनी कोशिश में नाकाम रही। चुनांचे इमाम गजाली और इब्न रुश्द के दरमियान मुहाकमा के लिए कई उलमा ने कलम उठाया। इन किताबों में सरफरस्त अल्लामा तूसी की किताब अज़-ज़ख़ीरा और अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी की किताब अद-दुर्रतुस-समीना है। अहले इल्म इन किताबों को पढ़कर बखूबी समझ सकते हैं कि फलसफा के इस्तिलाहात को पढ़ना कितना जरूरी। फज़लाहिन ने तो इन उलूम की तरक्की में हमेशा कमाल दिखाया। पेश होते लातादाद शुरू हुआ हवाश से हटकर माकूलात की एक एक मसले जुज़िया में उन्होंने तसानीफ लिख डाली। हिंदी नजरात ना बेगैरोजगार अल्लामा अब्दुल हई लखनवी ने जिन्होंने करीब उम्र में 115 से ज़ायद मायनात तसानीफ अपने पीछे छोड़ी, उन्होंने मशहूर फलसफी मसला तसलसल की इफ्तार पर मुस्तकिल एक रिसाला लिखा, जिसे अल-कलाम अल-मतीन फी तहरीर बराहीन के नाम से मौसूल किया और 52 बराहीन तसलसल के बुतलान पर कायम की। सुदलाइल 52 खताश सुल्लम की हो वेले बुरहान तज़ईफ हम वेले कना और बमेज़ी की बुरहान सुल्लमी ने बस और तो 52 द बलाज कायम की। अल्लामा महमूद जौनपुरी ने रिसाला फिल कुली तबईद और रिसाला फी तहक़ीक़ इर्तिफ़ाई नक़ीज़ैन और अद्दौहतुल मय्यादा फी इस्बात अल-हयूल वल माद्दा वगैरह लिखकर माक़ूली उलूम में तहक़ीक़ की नई दरीशें खोल दिए। पेशवेदा हिंदी मूलियानों का अल्लामा अब्दुल हई के वालिद मोहतरम अल्लामतुल माक़ूल मौलाना अब्दुल हलीम भी इन उलूम में इमामत का दर्जा रखते थे। इनके बेशतर माक़ूल और फ़नी किताबों पर हवाशी व इस्तदराकात से गमज़े नज़र जुज़वी मसाइल माक़ूलिया पर इनके रसाइल पढ़ी और सरदनी है। पेशवे मसलन जाली बसीत और जाली मुरक्कब पर इनका मुस्तकिल रिसाला मुल्ला जलाल के आखिर में छप चुका है, जबकि अव्वल ज़िक्र रसाइल शम्स बाज़िग़ा के आखिर में छप चुके हैं। फ़ज़ाइल हिंद के माक़ूली उलूम में मज़ीद कारनामों के लिए मुलाहज़ा करने के लिए अल्लामा अब्दुल हई अल-हसनी की किताब अस-सक़ाफ़त अल-इस्लामिया फ़िल हिंद मुलाहज़ा की जा सकती है। पेश नूरी तासो गोरे कि चलता भी नज़र पे और खबर तो मिलो शुमार दुआ मारज़ाकुम चदी खल को फलसफा दाखिला का उलमा इस्लाम दा फलसफा ज़करा और बिया लदी खिलाफ इस्तेमाल को इस्लाम दिफा पे मुतज़िला दानी पगंदगों के प्रयोग और अहले सुन्नत मुतकल्लिमीन दानी फलसफा ज़करा और दानी गंदगों ने जान बच तो खुद मसफा और दा मा कदर बने अमल पेश है। लिहाजा फलसफा ज़कुल बकार दी लदी उलूम के तदफ़ुक़ बकार पदे मकाम के निबरात वाला रे कीमती खबर करे ना अहम मा बखोल मज़ामीन के ज़िक्र करे ज़कुल निबरात वाला हुई कि द फलसफी अविया उलूम दी सोना अवी कम मुला शिददी उलूम ज़करा के फखुद मसफा और दा मा कदर बने अमल की ना सिर्फ दकीक उलूम के बहस कवलिशी और कम मुला तदाज़नी किनो दे पर दकीक उलूम के बहस निशी कवले जब मिसल अमीरी इल्ला अस्हाब القوة القدسية मगर सूफी कराम से अगर बुजुर्गान दी अगले अल्लाह पाक बिया वहाबी उलूम वर्क नानी बिया बहस कोलिश अइना मंतिक़ हम नोई पेशो यो मुकम्मल बसवात के गटर मंतिक़ान रहे होने से सैयद बाबा मुल्ला अब्दुल से रहमतुल्लाह अलैहि सैयद बाबा नो दा सैयद बाबा दे घट करे खा
دا دې غټ سره تر شو غټ وړي تاسو ته تا یو شریف تا او دا پیر شو نو شیخ محمد شعیب صاحب رحمت الله علیه ته په تور ډیر کړی تاسو ته ورغلې انا که تاسو خبر پرسته زما پسند ما غوړې دې مو تاسو مې کا على كل حال الشيخ محمد شعيب صاحب دا ډیر غټ کړو او دا شیخ محمد شعیب صاحب دا د سید احمد شهید صاحب د سلسله شریعه سید احمد شهید صاحب په شان د سکانو سره زبردست جهاد کړ تر ډیر کې مخکره د پروګرام دا د ماګر دا غن وسیخو شیخ محمد شعیب صاحب اوږي مهمانه خصوصي زه وختم په سیرت باندې بیا ما دې التمای زه غي په ارمان راغلم دا غي مقصد مبارک دا د شپې تم دعا وکړه او التا دعا یو بل د په نوسو کې وخت چې هغه ته ویل شي مولا عبدالقادر صاحب مولا عبدالقادر توريري او هغه په اصول فقه کې غټ ماهر در شو دا چې خیال کړی حاشیه تورډر د نور انوار مشهور ده حاشیه تورډر د حسامي مشهور ده او حاشیه تورډر د مولوی مشهور ده نو دا خبر له ورلو هغه هم دعا وکړه پېښ دا ډېر مشهور حاشیه او مضبوطی حاشیه نو دا شیخ محمد شعیب تبدل خبره مې سیدی بابا کول او دا غل شیخ محمد شعیب په خلافو کې صرف دی خلیفہ بیا دغه د دې سلسله خورا شوی سیدی بابا ناس ته د مولیانم ناس نو خبرې جوړ شو علمي اصطلاحات نو علمي اصطلاحات شروع شو عوام ناسونه عوامو کې بعض خلکو یې درته د اخو مولیان دي باسونه منطقي کې د دې پکې شکیږي ټیک د پیر د جاهل خو دی کنه دغه په کار دي نه اوسي نا امولات ورته ګورا تاسو دا باسونه کوي او تاسو دوه غوړې تخفیف نشته درته دا باس خلکو ما ته ورکړي نه ایمریان چې سیدی بابا په څنګه باس کی شروع شو په منطقي مسله باس شروع شو دون اعلی باس په ګوګل دوه په لو پوس کې بیا ته دې مسله ته یو بل تقریر دا پرې نو بل تقریر شروع کړه هم ډیر اعلی بیا ورته دام پرې یو بل تقریر نه مسله خو چې بل تقریر شروع کړو نو اوچت لاله چې بیا په هغه منطقي اصطلاحات او فلسفي اصطلاحات باندې غمولیان نه پوهه نا مخاطبین چې ټول هغه کومه درچ واقعي الله تعالی دې وهابي له ورکړي پېښ به متعلم حاجی ان الله معلومه مکی سم علم داسې هغه عالم نو مستقل عالم نو خدای علوم تاسو ګوره په امکان کې په مسله چې څونه بهترین بحث کړی او عبد سمیر ابوري بریلی ته کوم نه جواب لیکره تاسو هغه ګوره دا علامه خلیل احمد صاحب ابوري چې په کتاب په اخره کې اشاره شوی دی پېښ نه با تاسو ګوره چې څونه عالم منطقي او د کلامي بحث هغه کړی نو صحیح د نبراسو چې دغه خلک مستثنی باقي چې تاسو دا علوم نه ویلي د فلسفه نه لا تستطيع ان تبحث في دقائق العلوم فدقائق العلوم کې بحث نه نشي کولای دا علوم د کل بکار دي زموږ متأخرین ذکر ذکرې په دې کتاب کې او په نور علم کلام په کتابونو کې شامل کړي ثم لما نقلت الفلسفه عن اليونانيه الى العربيه وخاض فيها الاسلاميون او په دې کې مسلمانان ورننه حاولوا رد على الفلاسفه فيما خالفوا فيه الشريعه او موږ کوشش وکړو چې رد شي په فلسفه باندې په هغه مسلو کې چې د شریعت مخالف دي قدم د عالم نه او قدم نه هیولین فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفه من علم الكلام سره د فلسفې ډېرې مسلې یوځای ليحققوا مقاصدها د فارغ دي چې دي تحقیق تورثي په مقاصد د فلسفه فيتمكن من ابطالها نديبا طاقت حاصل کې په ابطال د فلسفې د باطل خبرو باندې لکه امام غزالی څخه خبره تمام وحلو مجرى خبر ذات روانه الى ان ادرجوا فيه معظم التبعيات والالهيات ترغيب ورشدي مندرج کړو په علم کلام کې هیڅ علم کلام تراجي د علم تبعیت د مباحث او د الهیات د مباحث وخاضوا في الرياضيات او علم الرياضيات کې مرنه و د ریاضي مسائل په علم کلام کې ورنه باسل حتى كاد لا يتميز ان الفلسفه لولا اشتمال السميات ترغيب ورشدي د علم کلام نه کتاب د فلسفې نه سجده نشته تمیز کولای کو چې دې کې د سمي مسائل نو لکه حشر د اجساد شو عذاب قبر شو دا سمي مسائل دي د خبره پوره شو وهذا هو كلام المتاخرين او ذا كلام المتاخرين وبالجمله هو اشرف العلوم لكونه اساس الاحكام الشرعيه خلاصه ده وبالجمله خلاصه ده شيء دا علم كلام شرعي نو دا اشرف العلوم له تمام علوم کې شرافت والے پېښو لكونه اساس الاحكام الشرعيه ذکر دا احکام شرعيه بنیاد یره کده فقه تفسیر د حدیث لپاره بنیاد څوک دی علم کلام نه او تاسو تمویل چې علوم په شپږ قسم دي ورئیس العلوم او العلوم رئیس د دیني علوم رئیس سایت نه براشي کې علوم په شپږ قسم دي عالیه یو چې دغه هغه تفسیر د قران او تفسیر دم حدیث او اصول حدیث دریم فقه ده
څلورم اصول فقه ده څلورم اصول فقه ده او پنځم تصوف دی او شپږم علم کلام دی او په دې ټولو کې رئیس څوک دی علم کلام خبره باندې مې شوګه نو د دې وجه تصوف او رئیس العلوم الدینیه او ذکر علم کلام رئیس العلوم الدینیه او ولکل معلوماتها العقائد الاسلاميه بل دا چې معلومات داسې دي عقاید اسلاميه دي ولکل غایه دي دا د سفر علوم سره ټول لګوي او دا صرف علوم ذکر شي انتهاء د دې ده هغه څه ده الفوز بالسعادات الدينيه والدنيويه دا فوز بالسعادات الدينيه او دنيويه سره فوز بالسعادات دينيه يعني کوم چې علم کلام ماهر د خو به یو دینی سعادت حاصل شي کنه او دنیوي او مرته حاصلې دنیوي سمال دنیوي سعادت دا دی چې د دنیا په د خواص په طبقه کې ودا مولا اوچت هیڅ ونه عوامو کې د یو مولا شهرت کېدل نه معیار نه دی پېښل لکه خطیب کته خریدو پېښل او خطیبان ګوره پنجاب ته لاړ شي چې وایي کوم په نه به خطیب نور به بالکل د علم نه بغیر پېښل پټه کې باندې کوي خو چې خطر وایي نه به خطیب دا څه دا کنه تاسو قسم وکړئ او د علم کلام مولا چې دی هغه څه کبر مولیان نه مولیان به د علم باندې چې واقعي مولا دی چې مولیانو د علم ومنه دغه غټ فضیلت شته دنیوي بل دا چې الله تعالی د مولا له دنیوي عزت کله کله په دې معنی کې ورکړي چې مال ولا ورکړي د علم کلام په فضیلت په وجه دا یو ځوړي مثال نه تاسو وایم علامه سیالکوټي عبدالحکیم سیالکوټي چې د علم کلام غټ ماهر متکلم او په خیالي حاشیه لیکلي په شرقایي حاشیه لیکلي الدره الثمینه ذکر او دا هغه کلی شاهجان بادشاہ د ویلو چې شپږ سو کلمات د وقف کړ شپږ سو کلمات او د دې سونه عمودان چې تا د برازیل صرف د دې لپاره چې ته علم تفاریغ کتابونه لیکي تاسو ذهن باندې معاش بوښنه لکه چې مولا غوړ کې خو د معاش په وجه غړي ورور دا ټماټر ورور دا دار ورور چې ملمانه راځي پیښو بلنګر شنو بیا خو زه خیر کې پیښو او چې بیا دی وبندي چې د پروګرام ته لرشي نو بوبلي بګاړي دا طرف نه کرای پګاړي کوي کراین دلته درکې یو ځل درې عمر دې طرف نه خو بهترین ګاډي کې طرف نه کرای پګاړي کړه چې اته درفتار نه کاوه کړه بیتا دې دې ما یې ځلان نو دا ګاډي ساتي ورو کومه یو څه نو بیا هغه ته درفتار کړه پیښو او یو ځل دې پګاړي وروړي کنه طرف بیا ګاډي نو ما ته یې تاسو بیان وکړ اصلاح د خلکو شو په محله کې او دینه مخکې بل غلام حضرت تل راغله نو دې جمعه ته تقریبا 20000 روپے وړي 20000 روپے ولا خلک ورکړي مال کې ترجسان مال هم یو روپے انا دې دا جوړم تاسو رومه د خپل کې دیو پلاریان مته یو ځای درو ما خدای بخاری په پڑھاو ډیره غټه مدرسه و خدای بخاری په پڑھاو نو واپس اګرور ته ما وې ته ما مردان ته بوزي نو موږ داخله ورته دیو زیات نه ناخله بیا به خبره ده لکه بس الله سره معاملہ ده خدای دې ولا اجر ورکړي چې موږ بوزي سړیا کلمه حق وایي کنه نو چې هغه واپس کړي د موږ راځو موږ کړي پورې ځای له مردان پر ډېر نه ډېر ورته وایي ما واپس کې مته ما مردان ته بوزي اول ته زه رحماني مدرسې کې سبق پڑھاو بیا به زه راځم ته خیر دی دا چې راځم موټر سایکل باندې چې کې راځم نو هغه ورته دا له سونه پیسې درکړو دوه چې استاد ما ته چې مردان ته وایي نه کسان ورته چې نه موږ د بالا غړي پر دې استاد دې موارد ځخني دوه پیسې په خپل وایي ناغه مردان دې مسلم مالک پیسې پوره درکړي چې هغه کومه ځا شوی چې مردان مونږ دې مو شپږ غړي پوره وایي ما یې ځکه سونه پیسې شوی نو ما یې دا وایي اځه نور ورسره موږ دا کوي پیسې دا څنګه د خپل کیسې شروع کړي کنه تاسو باریان تاسو خدای پاک دې استاد دې زړه ته ګورو دا چې راځي خام چې دیوانجان یو دا مسلې راځي پیسې امدام غټ دغه چې موږ بوزي موږ ته وایي چې راځه چې کلمه حق بیان کو چا مخې دغه پیسې نو سیالکوټي څخه د شپږ سو کلی وقف کړی یو او دوه پیری شاهجان بادشاہ چې د سپینو زرو سره تړلو چې د سپینو زرو سره به اوتلو نه هغه سپین زر به ولور ودا ځای نام او ابو مسلم هروي بارک راځي ابو مسلم هروي بارک چې هغه بادشاہ د وخت روغ ته یو پیر د سرو زرو سره اوتل یو چابلی کې وسره درا یو تاریخ چابلی کې دی کېنو دغه لذت ورکو چې سرو زرو سره اوتل نو هغه سره درا بیا وقف فرق کما څو اسی توري سره خبره باندې پېښوي مولا سره خو بیا کمزور دی کنه عام تلین هغه
65 کیلو 30 کیلو چې مولا نه کم اصل نو نه خو برابر اذن سره دی او بل د بیرونی واقعا کته د بیرونی هغه کتاب ولیکو القانون المسعودي په طب باندې علم کلام ودي زنه ماهر بیرونی مشهور فلسفي او منطقي او کلامي تیر شوی بیرونی د بیرونی چې کلام القانون المسعودي ولیکو د هغه سلطان راوستو اته د تاسو زما سر د فخر نه بولان کو او دا زما په دربار کې د اتینی او جوینم ودا تیرا ولا دا د تل په یو چابلي کې کېره ودي تر چې سونه سپین زر او تعالی هغه تاسو افرین په داسې بادشاہ او افرین په داسې مولا اکی سره چې سونه سپین زری ګره دا ټول سپین زر دې کوم دې تاسو نغه مولا هغه د نر مور زوی اولاد نه او نه ویدما بیا په نیت کې خرابې راشي بس زما تصیف طالب چې دی د الله درزه بردالي کوم دنیا په طرف او دا غار واپس پېښ نو ارزاکم چې د متکلم عزت په دنیا په خواص او طبقه کې په مليانو کې مليان نو د فکر باندې چې مليانو د فکر ومنه بس دا کار سم شو ځکه مليان ستاسو کنه مانی اړیوه په اساس بس خو ورکړو باسي پېښ او چې مليان د فکر ومنه یو خدای چې هغه به په پارکي او صاحب په پارکي خد ورئيس العلوم الدينيه وغايته ولكل غايته الفوز بالصحه الدينيه والدنيويه وبراهينه الحجج القطعيه او بل دا اشرفت علوم مذکره ټول او اشرفت علوم لیکول سره لګوي ښه ولکل براهینی او ځکه چې دې دلایل چې هم مشتمل دي په حجج قطعیه باندې المؤيده اكثرها بالادله السمعيه او د اکثر دلایل عقلیه چې دې تایید په دلیل سمعي سره شوی دي خبره پېښه ا دې وجنه علم کلام زنده باد خبر باندې پېښه د تمام علوم چې رئیس